زمونږ بالا ماڼۍ کې ډاکټران شته، یو خیرن ډاکټر ورته وي، هغه چې ماښام ټول ډاکټران چوټي شي دغه د شپې ډیوټي چالو شي، تسپیم پلاس کی خیرن ډاکټر هغه هم دا دوربین په غوږ کې لګولې دلته او دا سټسکوپ چې ولګي کنه تاسو د ډاکټر ته په ایمان وي چې دومره سات کې د معلوم کړ چې دنه څه بلا ده په دې ستندر په دا څه کوي خانه پوری کوي ستا دماغ کې دا چول غواړي چې ما دوربینم په ولګولو او داسې جبم رويسته په جبر او باسا داسې بیا سترګم ولده شي کی او ته په دې څه پوهیږي خارشي چې سترګې د څه کوي ګوري لا باز ډاکټر دا یو خزه ولا راغلی و نو هغه خزه ته ویلې چې ټکی کې خون کړی دی هغه وای ډاکټر صاحب ما په ټټای کې خون نه او بیړی غرچی ټکی کې خون کړی دی هغه پښتانه دا پوښتنه چې ګینه په ټټای کې دې سړی مړ کړی دی خون کول خو سړی ته وای ټکی کې خون کړی دی هغه نو ما په ټټای کې خون نه کړی هغه ورکشا څنګه کې ګن لیاي مریض دی غلطی نه سمجھدي بیا رانه نهستا نو محکارا کوا پرچرا والی نو محکارا کوا هغه ورته لمنو چته کړي ځانون می ګوري دا ستاد ملک ډاکټران عرض مې داو چې د خدای کارونه په چا پورې موقوف نه یو لارشي بل برازي بل راشي بل برازي یو مولا خو دوی به مړ کړي استاد وګورئ نه هر طرف نه مولیانو چغار دي سمولیان خدا سیم دي کنه غریبان چې کمزوري دي پیسو تنشي ټینګې ده 10,000 روپے مدرسې ته چې وروړې غلا سوچت کیا الله تخت و بخت برقرار لري خدای ته ډېر غټ کې خزله خیر کې لونه خې مسته کې چې په دې سرک د څه غرمشته کوي دا مونږ ورته دعا کوو دا خزو ته مونږ بیبيان وایو دا چې کومه بربندې ګرځي دا بیبيان دي بیبيان زمونږ په علاقه کې او معزز او شریف د 100 روپو به د کوکینو پاندونه د شپې خزه تاوړل او د کوکینو پان به چې وروا چولو به یو نره غوندي لګي د بلې بلا ورته وا چولو سره ته غوس کړو باجه به راواغست ټولش په بد باجه غول او خزه به ورته غړې دلا چې څو وخت خدای رونی وو نو مال راغې ولا دعا کوم ما الله دې نورم بنیاد خدای دې تباہ او برباد خدای دې بیړه غرق کړه کزه ډیپټي کمشنر تزم ستاسو خلکو کارو نه کینی والله که په کال کې ورشو کتانی پولیس تاسو مردار یې پلیت یې چرته پرشکو کې رانی ولي یې چرته سبب بیلې سن رانی ولي یې چرته یو خزراله وای مولا سه نه پولسته خدای ورکی مال والی ول زوی می چرته یو ګوټ شراب سکلیو خسته ویني نو زه پولیس سره کلین دین او تعلق ساتما تاسو د پاره ساتم تاسو ټول مرداري 400 کوي او مال را منډه کې چې پولیس مونږ سي ذاتانیدار غریب ته ټلیفون وکم چې جدا فقيري بوټه اسکله ده او خاندم ورتا بس پر اخلاصم کوم تاسو د پاره زهر اورز ستاسو د لاسه په روپۍ کې 12 سنې ګناګارېګو ستاسو په سر بز دوزخ تزم تاسو یې ټول مردار کنا چانه خزه تختی دلی را منډه کوي د چا لور چا بوتلی را منډه کوي
د چا زوی چا غوا کړی را منډه کوي چا دمه ګډاوای دمه او پولیس درنونی سره منډه کوي هغه خادي وکړه کې را دغه کی هغه په مخ لعنت واچو ما هغه شپارسم زستا پولیس تکو تاسو دلاس بجلیګر مولا او پرمټ بجلیګر مولا چې د پرمټو شوقي وای نن په یونیورسيټي کې اوسېده وزیر به قجیر به نن بمام درته ویل کېرونو آرام سره کې نه اسلام آغاز ډېر زیر بکېږي تاسو ګورئ په دې رادیو کې میلاد شریف کوي د جمعې په شپه کوي میلاد شریف ناتخوانان په کې راغوختي او صاحب په کې مقررین می او چې میلاد شریف ختم شي وای اوس د تازه ګلنا دبلې او سرنا واوري دیخوا وګورئ غلړه کې خیال کوي چې د اسلام چې شپک کاله وشو چې لګي دي دي را تخکاری چې اسلام دغه ته وایي چې دوزخ موزخ نه یې انډیا دب کا شپک ہے الک اخلاق تا کړی وا نه جی دا وچارانی ټنګ ټنګ کړه تا پټ کړی وې نه جی ته بس تغفر دا وچارانی ټنګ ټنګ دیخوا وګوره پولیس غریب چاپا واچولا خزاو سړی ونی و په یو بلخانه کې چې ویني و بویت لا عدالت کې پیش کړ څنګه چل شوی دی وای جی خیر خیریت سزور زیاته وای نه جی پر رضا سلام نه ګوره سبوی وای نه جی خزینه تاسو خزې څنګه چل دی بداز ما وخته را راضی بس وای خزې دی له قانون کې څه سزا نشته هاي هاي اچ سبا روزي دا ستانه سره چې تیریږي برېته تا وای مونږ چې تانه سره تیریږم آیات کرسی په ځان چوف چې یا الله خیر پېښ کې ادا سي برېته تا وای چې سده وک چې بودت بیا درته ګرځم جوارګرو پسې منډه ړې پړه کوچوي چرای ولی بوتلی نه چې بیا سبا خلاصي بیا ورته برېته تا وای چې خان څنګه چل دی خان کې خیال کوي چې دا څه په شرمېدلی ملک تاړهدار ما خدای راستی کدا دنیا په څوک په بلاړی چې ورته حق بیاونه دی وای چې د مليانو څخه کار دی سملو تتل دا مولا په کې لاچا کړي نو د تاوه چې د ګډې زوی ته په کې لاچا کړي ته چا کړي دا دولت درنه لري کوم تاو خر کې څه فرق دی یعنی ته په پیسو غاویره ما سره دولت نشتا سینه کې مې قران او حدیث پروت ته زپ کې لاچا کړي او ته د ټول د غولو ډکه ته په کې چانه کړي بیا ډیرون شوی قوم خپل حشر پاغه دفترو کې قتلمو ما بت لیدای په مان روډ بز تیرېدم نو دفتر مخه ته ودا شیخان ولاړ درخواست پیدا سیلاس کې نو پولیس والا ورته او شیخا څه چل دی وزیر صاحب دک شیخ بمنډه کړه الکه ولی شیخ منډه والے ما چل چلته وی پولیس می نیسی مالواله ول درخواست مې راوړیو بیا داسې چل در سره کیږي کنه نو د الیکشن په وخت کې دا کینډیډیټان د کندو خزو غوندې په کوڅو کې ګرځي او چې الیکشن تیر شي او وزیر شي بیا ته ناوي جوړ شي بیا مخ چاته نه کوي بیا زمونږ نېشنل والا بزرگان چې دي وایرونو اسلام خو بکیږي خدا د پښتنو حق غواړي کنه غواړي نو تاسو خو هغه د غرونه چانه قبر کې ملائکو ته تاسو کو علم ربک هغه ورته غولې سر رب کې یو قپ مړی بنئ وګه ما تاسو خو هغه سيزونه یې نو جوړې د پښتنو حق غواړي او کله غواړي نو په زور بیالو تاسو وا هغه دی وای غستوره لراو صاحب په دې پیښور کې یو درې سلور کس دي چې پاغي ما نامي خي چې دا لوانه غوادي پای پکې نشته په ډول ځان خرڅي درغاړي بوزي ملا بدل او ټکل اوس چې تعالی خان درغاړي وزي دا او ته خوشحال شه درې ورځې خزاوي روټه غوړې نه
خان مملا ټپولې املا د لډېله ټپولې کور دې د مردین جماعت شاه ملا د لډېله ټپولې دا چې خر خوې خو چې بارم وړې شي او کنا و بهوده قومه پس پوهېږئ کنا ملا د لډېله نه ده ټپولې چې ته زما ډېر خوښېږي نه لکه یو ملا ته مې وی چې هلکه خبره واوره دا جنازه دی چې وکړه دا خو ډېر لوی ارامي و ما ته ویل ارامي و نو ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې تاسو په ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې ده خو لسو لوټې د جیبه راویستو زمونږ دې سره کارو د درد پیل په خدای کوره مران کور ملا هم خانه شنو تاسو به واه 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 ملا هم خانه واه 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 خدای دې خله ټپکه واه 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 او دا وویلې چې ملا هم خانه شنو دا هغه خلک وایي لکه هغه په ابټاباد کې چې ولاړ دی خدای دې هغه کامیاب کی ډېره مزه به وکړي ځکه چې نه د سړو نه پوره شو نه د ښځو نه پوره شوه اوس خبره د اجراګانو راله دی خوا وګورئ ما ته وګورئ یعنی مونږه په داسې دلمل کې اوسېږو چې په حکومت کې دام اجازت شته چې اجرالم ټیکټ ملاوي دی شي مونږ په داسې ملک کې اوسېږو مونږ په اریپور جیل کې وو نو جلیا خان د خدای وبخي د باچا خان خورایو امونږ سره جیل کې استادو د دې ثوابه دو درې بار کما سره په 73 کې هو بیا مې یو منکتو چې مړ دي کجوندي دي خدای خبر نو یو سره په جیل کې وی چې مولانا صاحب زه چې د جیل نه وزم نو په پاکستان کې بنو اوسېږم په پټي کې به کوټه جوړم پکې به اوسېږم نو جلیا خان ما په سراغ وراشه کنه دا ودا چې د حکومت ته چې دا د خدای قمه قلم جیل تراوسته یعنی د ته پټه د پاکستان نه بارخ کړي نو مونږ په داسې دلمل کې اوسېږو چې اجرا ته اجازه ده منبرای ملاو شوی دی اجرام الیکشن لړاولې دا به تاسو ته په خور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 255 دا اوس د لاټین زمانہ دا خدای مرکا چې ورک شي چرته عقلم در کې شته که نشته دا د لاټین زمانہ ده دا خو د راډ زمانہ ده دا خو د بلپونو زمانہ ده دا خو د فلش زمانہ ده تب مغه سي پټي کې پډيران غول کې دله خو دې د ولاړې ځان له غول خاني د ناست ځان لې د پروت ځان لې د دې کور کې راشه چې درته وخم به د بي دي مافي اوس خلیل رااله د دوی په کور کې په ټټای کې دوه قسمه دوبو پریشر لګېدلې دي دوه قسمه یو قسم دا دی چې اغا او دسمات یو کې نو پاغي کې به اوبرا چالو شي نو دا زیب درته په خپل ووینځي ته بلاس نه وروړي دویم قسم دا دی چې اب بیا بند کې نو هوا به چالو شي بیا به درته وچکی نستا دا خانه خود په باد اوچیږي او مونږ به مغه سي په پټو کې کانی ځان پورې مګ شریف په پاکستان کې هغه چاته وای چې هغه اول نمبر بدمعشي شرابي وي
زناکار وي، خزه او لونه بربندي ګرځي او شاملات وي. نن هغه خلقو ته معززین او شریفان ویلې شي. تا ما چې یو دا پټکی والا یا پرتګ والا یا د لوی کمیس دا وی شیخان میخان مونږ سره الته کلی کې یو دی دا شیخان میخان مال دا خانان مانان خانان